سورۃ القارعہ. قرعہ یا قرعو دروازه ټکول. سره دروازه ټکای قرعۃ الباب دروازه مې ورته ټکولا. نو دا القارعه لغوي معنا ده ټکون کې، په دروازه ټکون کې نه، زړه ټکون کې، دل او دماغ ټکون کې. هغه مصیبت چې گزار باندې کوي په دل او په دماغ. قیامت الله تعالی د قیامت دا مصیبت داسې مصیبت ته چې رسا ټک ټک کوي پس کې په دل او دماغ کې. القارعه ټکون کې آفت، مل قارعه صد ټکون کې آفت. وما ادراک سش خبر کړي ته مل قارعه چې صد ټکون کې آفت. یوم یکون الناس دا آفت برازی پا غورت بانے یکون الناس چې شبه انسانان کل فراش المبسوس پشاند خورو ورو پتنگان. پتنگ پیجنی کن بٹرفلائی سچے بٹرفلائی. نو چې کله انسانان د قبرون نه راوځي دلته مسله ولیکي چې چونکې د اسرافیل د لاؤډ سپیکر आवाज دا به د شپږو واړو سمتونو برابر اورېدل شي. زمونږ د لاؤډ سپیکر आवाज خو دی ما د دې سمت نه اورېدل ځکه لاؤډ سپیکر دې لګېدل. او د اسرافیل علیه السلام کوم لاؤډ سپیکر چې دی دا به د شپږو سمتونو نه په یو فریکونسي اورېدل شي. صحیح د لاندې نه به هم دا आवाज راوځي، بره نه هم راځي، مخې نه هم راځي، شا نه هم راځي، ښي طرف نه هم راځي، ګس طرف نه. نو د اسرافیل आवाज د شپږو واړو طرفونو نه علی السویه به اورېدل شي. لہذا چې انسانان د قبرونو نه راپاسي نو ځوخ به د आवाज پسې د आवाज کې میګنیټک اثر دی. دا ته ولیکو چې دا به خلک راځي د आवाज کې میګنیټک اثر دی، خلک به راځي، یعنی خلک به ځوه پسې خامخا. نو چونکې د شپږو واړو طرفونه د دې وجه کله به دوی دې خوا کش کېږي کله به دې خوا کش کېږي. د پتنګ هم سمت نه معلوم. ته د پتنګ کتلی ګلانو کې کله پر رستو کېږي کله مخکې کېږي کله رایټ سایډ کله لیفټ سایډ ته، یعنی یو سمت باندې نه ځي. کتلی مو دی که نه؟ صحیح. نو الله تعالی فرمایي لکه د پتنګ د دی کله دوه قدمه مخکې دوه رستو ښي طرف ته ګس طرف ته. صحیح. او ان د اینډ به بیا سټریټ کېږي، ان د اینډ بیا به سټریټ کېږي، په یو لاین به روان شي. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعین المنفوش. شبهنا کالعین پشاندا غپنبے المنفوش الوتن کی پنبے. منفوش مانا مندوب چې ندافع ہوئی سوچ ہوئی ندافع ہوئی. نو یو کو هغه پنبره چې بیا ترا غونډه په برستن کې یا په شیرک کې یا پاغې کې ورچه یو داغه هغه ذرات چې هغه وخت دغه منفوش وي. ښه دې ته مندوب وي لاندې دا ولیکه دا کملان دې چې تاسو استعمال کړی دي دې ته مندوب وي. سوې هغه چې کملان والوتا وړي وړي ذری هغه ته منفوش وي. نو الله تعالی وایي دا غونه بدات شي لکه منفوش، یعنی دا سره دې به لکه د غبار پالوس. سوره طه آیت نمبر 150 1 1 وَيَسْأَلُونَكَ أَسْوَالَ كَيْدَتَانَا غَنِ الْجِبَالِ دَغُنُ مُتَعَلِقِ. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بیان وکړ چې ټول مخلوق به الله ته داسې مخامخ ولاړي چې هیڅ یو شی به د خدای نظر نه پناه نه وي. لکه سړی که سپیس ته ورخېږي نو په ځمکه داسې څه شی کېدی شي که د ده نظر کې یعنی مین تیزي وي، نو ځمکه کې هیڅ شی د ده نظر نه پناه نه شي پاتې کېدی ځکه دی ورته په هایټ دی. صحیح. هو البته که اوس یو غر یا راک داسې راځوړن دي سړی د هغې لاندې شي. خبر ذهن کې راغله. نو پیغمبر علیه السلام دا ټول مخلوق به خدای ته دغه ظاهر ولاړي. د مکې کافران دا ډېر رامیانو ښه نه. پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام ته ویل د غرونو شاته نه شو پټېدی، د راک شاته نه شو پټېدی، دا غرونه ورچتئ. خبر ذهن کې راغله. نه الله تعالی جواب ورکړ چې وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ سوال کوي د تانا د غرونو متعلق. فَقُلْتُ ورته ووایه ينسفها ربي چې الوزی بدل رب زما نصفا الوزول سره. تاسو بل الوزول وایي ورته چې دا سړی تیز هلات او ګرد ولولي او غلط ختم شي. فَيَذَرُهَا نو پرېږدي به دا ځمکه قاعًا صفصفا همواره برابره. همواره برابر، یعنی دغه ګرد چې والوځي نو که کوم ځای ټرنچ دی نو ګرد به هغې کې ورتلوځي چې هغه ځای لیول کړي. صحیح. چې هغه ځای مونږ ورته لینډ لیولینګ وایو، دی ورته لینډ سکیپینګ وایي. مونږ ورته خپل انګریزي کې برټش انګلیش کې ورته وایو لینډ لیولینګ، دی ورته وایي لینډ سکیپینګ. نو دا غرونه چې والوځي دا به لینډ سکیپ کړي. څه لینډ سکیپ پسې همواري به راشي ځکه زما چېرته غرونه خو چېرته پکې ټرنچز هم دي که نه که نه دي پکې. نو ټیک دا غرونه خو به والوځي ټرنچ سره به څه وشي نو دا به یې لیولینګ وشي.
فیذرها کاغا صفصفا لا ترى نبوین توفیا پدیزمکا کی عوجن کند تاسو کند وایو ولا امتن انوچت زای ډیرای موږ ته ډیرای وایو اوچت زای ټیلا ډیرای تاسو سوای ټوکیا ونه غرګیا ونه ولاړی ونډای موږ لا ترى فيها عوجا بوين ديكي عوجا كندا ولا امتان غندي يومئذ فدا ورزبان يتبعون الداعي چونکہ دا خبر اللہ تعالی تفصیل سره قرآن کړه او د اخرو سورتونو کې بس صرف معمولی ریفرنس ورکړي چې تصور کوم ماین ډیټیل دا ګورئ ډیټیل يومئذ يتبعون الداعي دا قرآن معجزه ده دا قرآن چې خدای نه خبره یریږي نه چې ما مخکې سره یریږي بس صرف ریفرنس ورکړي انسان نو خبر یې راشي چې پرونه بل ما سره ویلو نه نه ځین کینې بل څه خبره وکړي دا څه کوي صحیح خدای نو خبره نه یری یومئذ یتبعون الداعی پدا ورزبان یتبعون الداعی دوی بفالو کئی آواز لگون کی یعنی اسرافیل لا عوجلا دوی بنشک گے دے داغ آواز ذکا آواز بے اٹریکٹ کئی آواز بے سکے او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا آواز تفصیل ویلے دے چې اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام با هغه لاؤڈ سپیکر کې آواز سکے چې ایها العظام النخرا او زړو وډکو ولجساد البالیا او زړو جسو ولوصال المتفرقه او جدا شو جوړونو واللحوم المتمزقه او رزر دشو غخو هلمو الى غرض الرحمن شبي ذرا پاسه خدای خدای پیشو گئی تر اسرافیل آواز دے ایها العظام النخرة والاجساد الباليه والاوصال المتفرقه واللحوم المتمزقه هلمو الى او بس دا آواز کی دل دی او اتوماتیکلی دا ټول اجزا به یو بل سره within a few seconds دا هر انسان د بدن اجزا به یو بل سره فورا ری اسمبل وشي یومئذ یتبعون الداعی لا عوج له دوی بکجی دین شدی آواز نا وخشعت الاصوات خاموش بشی آوازنا للرحمن در رحمان وانده خاموش سوک خبر نشی کولے دا حیبت دو وجه فلا تسمعو پست بناوری الا حمسن حمس دو سنو توی یو چی سرے قدم اخلی دخپی کشت وی سدوی دخپی کشت یو چی سا اخلی نو د سا دیتا حمس وی نو اللہ تعالی فرمائی بس یو آواز تب اور یا با یاد اخپی کشوی یا بد سا آوازی دین علاوه بل آواز نشوری دے خلق بدم رہے بزدائیش یا بے اخپا کش گئی او یا بے دسا یوم یکون الناس واپس بل سبق یوم یکون الناس وغورت چشی انسانا کالفراش المبسوسی پشاند خرورو پتنگانو وتکون الجبالو اشغرنا کالعیم المنفوش پشاند الوزلشو ریزو او زرود پنبی فاما من ثقلت پس آکس ثقلت چدرانشی موازینو صالح اعمال لدو فهو فی عیشت الراضیہ نوز دے خوگورا چې اصل کې الله تعالی ته داسې نه کوي چې داسې تله ده چې یو کې به ښه اعمال کیږي او بلکې او بد اعمال کیږي نه بد اعمال د خدای تلی نه بد اعمال اتوماتیکلی ستاسو خو اعمالو نه نفي شي وي صحیح یعنی دا ستاسو کریډټ صفه ده موږ د اکاونټ کې هم څه یو د کریډټ صفه ده په اړه د ډیبټ صفه صحیح نو بلې صفه ده یا ډیبټ دي یا کریډټ دي که ډیبټ دي زیاتی نو ډیبټ صفه ته وځي اماونټ اګه کریډټ دي زیاتی نو د کریډټ صفه ته اماونټ وځي صحیح خدای قسم اکاؤنٹ والا مسئلہ ده بس د کریډټ صفه ده د ډیبټ صفه ده صحیح ډیبټ د کریډټ نه کټ کیږي چې د کریډټ نه کټ کیږي اوس الته کې د کریډټ ته په فائنل ټچز کې د کریډټ څه شی وته اټ مینز کې وردا مزه کوا وردا مزه کا او کنه ډیبټ ته وته یعنی کریډټ ته کم شو او ډیبټ ته زیات شو نو بس بیا خدای کوي صحیح شو فاما من ثقلت موازینه فسرا رسول چدرانش صالح عملنا فهو فی عیشت الراضیہ نوی بدے پجون کے خائستہ خوشحال جوان و امار چاکس دے خفت موازینه چس پکشو اعمال لد فامه نزائد مور دد یعنی زائد دد مور اصل کی ریٹرن پلیس بھی سڑی بانی تکلیف ہے چارہ منڈا کے پلار بچارے چارہ دا منڈا کرے ہاں بلکہ معصوم لم چې پړق ورکې او یعنی تکلیف به سوی چا پلار ته आवाज نه کړي سوی وای بیبي سوی موږ بیبي وایو مور ته بیبي وایو
تاسو مور وای سو کدی وای نو دا ریټرن پلیس دی فامه د ریټرن پلیس هاویہ هاویہ اصل کی یو طبقه د جهنم دراغي نوم هاویہ دی یو طبقه جهنم دا یو زون د جهنم داغي نوم هاویہ دی دا هاویہ لټرل معنا دا هلاکون کی دا هاویہ لټرل معنا هلاکون کی نزاید دا ریټرن پلیس یو هلاکون کی زون د جهنم وما ادراکا سش خبر کړي ته ما هيا چې دا هاویہ سشه دې نارون دا اور دې حامیتن ډیر ګرم یا ګرمون کې حامیہ چې په خپل ګرم وي او حامیہ چې بلم ګرمي په خپل ګرم دې ابل ګرمي یعنی سوځي نو خلاصه صورت چې ورځ د قیامت دا ډیره مهیبه ده دا خلاصه صورت ورځ د قیامت ډیره مهیبه ده کامیاب دی هغه څوک چې کریډټ زیات شي او ناکام دی هغه څوک چې ډیبټ